اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 1454 نمبر حدیث دی 1654 نمبر. د دې حدیث بیانولو نه مخکې یو دوه مختصر خبرې یادې وساتو. یوه خبره دا ده چې زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین پیغمبر دی. بېشک رحمت للعالمین دا مطلب چې د ټولو عالمونو دپاره رحمت دی. په خپلو امتیانو باندې ډېر مهربانه دی. څنګه چې د آخرت ګټه د خپلو امتیانو دپاره غواړي داسې د دنیا د نقصان او تاوان نه هم بچ کول غواړي. او دویمه خبره دا یاد وساتو چې موږ ته بارها ځل الله پاک په قرآن شریف کې ویلي دي چې د پیغمبر علیه السلام خبره منئ. د څه چې درته حکم کوي هغه کوئ، د څه نه چې منع کوي هغې نه منې شئ. دا دوه خبرې چې کله ذهن کې وي نو اوس دا 1454 نمبر حدیث شریف ته غوږ ونیسئ. وعن جابر رضی الله تعالی عنه، دا حدیث سیدنا حضرت جابر رضی الله عنه نه روایت دی. الله پاک دې ته راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرفه بهترینې بدلې ورکړي. عن رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قال، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث دا ارشاد مبارک امت ته را رسوي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي غط الاناء، غط الاناء، په لوښو باندې سرونه ږدئ، په لوښو باندې سرونه ږدئ. و اوکئ السقاء، او د مشکیزې خوله بنده ساتئ. پخوا به خلکو اوبه مشکونو کې راځوړندول ایښې به وې، هغې له به یې خوله په تسمه باندې تړلې وه، مشکیزې له خوله تړئ. و اغلقوا الباب، او دروازه بندوئ. اغلقوا الباب، دروازه بندوئ. یو د کوڅې دروازه ده، یو د کمرې دروازه ده. داسې ده د کوڅې دروازه دا به د ورځې هم بندوئ، د ننه طرف نه به د ورځې هم سي بندوئ. یو روایت کې راغلی دی وایي چې د چا کوڅه کوله ووي او دې کور ته لیونی ننوتو څه نقصان یې وکړو، شته لیوني که نشته، څاروی ننوتو څه نقصان یې وکړو، لوښی مات کړو یا یې څوک خوږ کړ، یا بل څه حادثه د ور د بیرته کېدو په وجه، د ور د لرې پاتې کېدو په وجه باندې پیښه شوه، نو د کور دا مالک دی د ځان نه سوا بل څوک نه ملامته کوي، د ځان نه سوا دی بل څوک چې بیا د هغه لیوني پلار له ورځي او هغه لیوني سره بیا اړمیږي، نو د کوڅې ور به بند دي د ورځې او پاتې شو د کمرې او د کوټې ور، هغه د وده کېدو د آرام په وخت کې بندې ساتئ. دا نبی علیه صلات وسلام د شفقت په وجه باندې وایي چې د امت ته نقصان ونه رسي، تاوان نه بچ شي، د ګټې خبرې ورته ښیي. و اطفئوا السراج، پخوا ډیوې وې، نبی علیه السلام فرمایي ډیوې مړې کوئ چې وده کېږئ، ډیوه مړه کوئ. لکه تېره ورځ هم حدیث ویلی و که نه، د یو کور خلک وو مدینه طیبه کې، ډیوه ترې بله پاتې شوې وه، اوده شوي وو، مږه راله مږه هغې هغه باتی راواخېسته او بسترې له یې یوړه بله باتی، نو هغې ور واخېستو، هغه بندیان هم وفات شو، سوځېده او کور هم وسوځېده. فإن الشیطان لا یحل سقاء، ځکه شیطان چې دی د بنده مشکیزه نه پرانیزي، شیطان بنده مشکیزه نه پرانیزي، چې مشکیزه بند دی هغې کې شیطان خپله جراثیم او خپل اثرات نشي پرېښوی. ولا یفتح بابا، او شیطان بنده دروازه هم نشي کولاولی چې بند دی، شیطان بیا نشي تللی چې دروازه بنده. ولا یکشف اناء، او چې لوښي باندې سر ور باندې پټي نو هغه هم لرې کولی نشي. دا څوک وایي؟ نبی علیه الصلاة والسلام وایي وی بنده مشکیز هم نشي سپړلی، بنده دروازه هم نشي کولاولی، او چې سر پې پوري په کوم لوښي باندې هغه هم نشي لرې کولی، نو دی نشي ور داخلی، دی خپل اثرات ورکې نشي پرېښوی، خپل جراثیم. نبی علیه الصلاة والسلام تر دې حده پورې فرمایي فإن لم یجد احدکم، که تاسو کې یو کس سره د لوښي د پټولو دپاره سر نی، بالټې دی
بل داسې شی دی چې هغې باندې سر شته نه ده سره یا هغو خو بېدرکه شوی دی نو که سر یې نو الا ان یعرض علی انائه عودا وایي په دې لوښي باندې داسې په پلنو باندې یو چوکه غونته کېږي یو لرګی یو لخته دې راوالي او دا بالټۍ وغیره چې سر یې نشته دی په دې باندې په پلنو کېږي. اوس عقل خدا وایي چې چوکۍ نه خواخوا دې خوا ډېر ځای پاتې شو دی خو بیا هم د غورځېدو خطره ده. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ویذکر اسم الله او د الله نوم دی والي دي چوکۍ ښودو سره د مشکیزې خوله بندولو سره د کټوۍ باندې برغولې او سر ښودو په وخت کې د دروازې د بندولو وخت کې دی د الله نوم والي که داسې ته کېدی شي فلیفعل نو دي کي کوو به انشاءالله. فإن الفوایسقة تضرم على أهل البيت بيتهم فوایسقه فاسقه ورته وایي فاسقه ده مګر چې د دې ته نبي علیه صلات وسلام ورکوټې پساتي ویلې دا پساتي ده. تضرم على أهل البيت بيتهم د دې کور په بندیانو باندې د دې دا کور سیزي دې ته تیلی ورته کوي سوځي د مګې کار دا دی چې کله ډیوه کې باتی بلی هغه ډیوې له ورشي هغه باتی خوله کې ونیسي او لکه د بني ادم غونته شیطان بني ادم یې که نه لاړ شي بسترې پورې هغه بله باتی پرېږدي نو بس بیا اور والي لکه څنګه چې مدینه طیبه کې ترنه یو کور سوځېدلی و. دا حدیث مبارک دی کې چې دا څومره خبرې بیان شوې دا د فایدې دپاره دی. نبي علیه صلات وسلام د خپل امت خیر غواړي. یو خو یې راته دا د دنیا په اعتبار سره وویل د نقصانونو نه به بچ شو د نقصانونو نه. څه ملګري یو پولیس والا په یو بارک کې اوسېده دې پولیس والا ته پته ده د دې بارکونو کې بیا د هغې انډیواليانې وي. انډیوالي دې ته وایي چې 4-5 ملګري دي یو بارک کې دي نو نور ملګري ډیپټۍ له لاړه دا یو ملګری نمبر په نمبر دي کټوی سمسۍ ځان له خپله کوي نو کټوی پخ کړې ده خو سر یې پکې نه خو دې دوران کې د بره چت نه چمچوری ورکې رالړه شوی و نو د هغې خو ډېر خطرناک زهر دی د چمچوری. نو چې دې 4-5 ملګرو کوم د انډیوالانو دي په شریکه یا په نمبر روټۍ ته ناست دی ورته خوړلې ده بس ټول وفات شوي دي. نو دا د دغه په طور باندې ویلی کېږي د بلایو د مصلحت په طور باندې. ما خو تاسو ته اول کې خبره خلاصه کړه چې پیغمبر علیه السلام څنګه پیغمبر دی رحمت للعالمین. یا ګوره موږ تاسو ته ویلي دي دا سویلي وخت کې خوله بندوئ که نه که په مانځه کې م یی نو چې په قیام حالت کې یې ښی لاس راوچتوئ ګینې عامو حالتونو کې چې یې ګس لاس باندې اپوټه خپله خوله بندوئ. یو ملګري راته خبره کوله وي په موټر سایکل ناست وم نو موټر سایکل له خو دواړه غوږونه نیولي که نه هینډل روان و اسویلی راله رالو دلته دا د باړې په دې پل باندې وي چې اسویلی رالو خوله مې چې څنګه کوله وکړه دا غټه موچۍ نه ډمبره ورته وایي وایي دا مې خوله کې ننوته په هوا موچۍ خو وي وایي چې لړکوله مې ځان مې سنبالولو وایي 3-4 ځایونو کې راله دننه خوله کې ټک راکړی خو دا ښه وه چې تېره نه شوه او باړې هغه غاړه فوري چې واورېدم بل ډاکټر له مې ځان ورسولو نو بیا هم دوی ډېر په تکلیف وماتې. نو دا پیغمبر علیه السلام چې کومه خبره فرمایلې دا خو زموږ ایمان دی که نه چې دې کې څه دی خیر دی خیر د خپله عقل اسونه پکې نه زغلو بس الله پاک وایي د پیغمبر منئ منو به که خیري شي. د مانځه سبق صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. غیر المغضوب دا پرون دا ټکی مې ویلی نه لار د هغه کسانو چې په هغې باندې غضب شوی دی ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو او د غضبیانو لارې نه م بچ کړه. غضبیان یهودیان دي ګمراهان عیسایان دي چې هر څومره په مخ د ځمکه ګمراهان دي او غضبیان دي چې د الله غضب پې شوی دی. نو په صورت فاتحه کې موږ سوال کوو چې خدای د دې د لارې نه وساته. غیر المغضوب علیهم نه لار د هغه کسانو چې غضب پې شوی دی ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو یا ارحم ذوالجلال والاکرام.